قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. اللہ جل جلالہ نام دوا کی بیان کی د یوسف علیہ السلام واقعہ داغا د خوب نشروع دغه شان خوب می ولید او دای والد صاحب ته بیان والد صاحب توی دا قسم خوبونه استارونو ته بیانوا. شیطان د انسان د پاره ښکار دشمن دی. زمون کتابونو کې راځي د خوب دری قسمونه دي. یو حدیث النفس دی، کمی خبری چې سړی د ورځې ویني یا تیرا سړی د خوب کې ویني دیتا. دویم تسویل شیطانی دی. شیطان دا انسان ته ذهن کې خبرې واچي، تسویل شیطانی د دیم څه حقیقت نشتا. درای حق دی، حق خوبنا او رشتیا خوبنا. تاسو ته ما ویلي دا د نبوت شپږ څلوېښتمه سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت ابتدا د دغې رښتینو خوبونو نه شوې وه او بیا د هغې نه وروسته وحی شروع شوه. دا قسم خوبنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د جنگ احد نه مخکې خوب ولید. د پیغمبر علیه السلام خپله رایه دا وه چې موږ به مدینه منوره کې پاتې شو، که دشمن راځي نو دفاع به کوو. کم کسان چې هغې جنگ بدر پاتې شوي وو نوجوانانو د هغې خیال دا و چې موږ د دشمن مخې ته وځو. اکثریت دغه طرف ته فیصله په دغې باندې وشوه. خو پیغمبر علیه السلام وی ما خوب لیدلی، ما په مضبوطه زغره کې لاسونه ورکړي. د هغې تعبیر ما مدینې منوره موږ مدینه منوره کې پاتې شو، مخې ته ونوځو نو ښه به. دویم فرمایي زما په توره کې کنډونه راغلي دي، معلومیږي موږ ته به تکلیف رسي، مخې ته ووتل. دا قسم خوب د الله نبي لیدلی. او دغه رنګې فرمایي دا قسم خوبونه یو کافر هم لیدی شي. بخت نصر بادشاہ خوب لیدلی و. دا هغه وخت چې کوم کسان نو هغې ته وی ما ته د خوب تعبیر راکړه. هغې وی ته خوب بیان کړه نو موږ به تعبیر درکړو. وی خوب رانه یر دی چې ما څه خوب لیدلی دی راکړې. و فرمایي دا خوب ما ته بیان کوي. جیل کې یو کس دی بخت نصر بادشاہ د وخت مسلمانان جیل ته غورځول. هغې کې یو کس دی وی هغه به د دې تعبیر بیان کړي. هغه چې کله د هغه سره میلو شه نو هغه ورته وویل تا دا قسم خوب لیدلی. فرمایي دا قسم خوب دی لیدلی دی. یو بت دی انتهایی ښایسته جوړ دی، انتهایی کمالي طریقې سره جوړ دی. د هغې سر د سرو زرو دی، د هغې سینه پیتلو ده او داسې پسې را روان دي. فرمایي دا ورنونه دای د بل څه
دغه د جوړ دی دارنګ دا پنډې د اوسپنې ولاندې خپې دا د خاورې او دغه خو مې لیدل یو کاڼی راغی دا بوټي وویشته او دا یې ذره ذره دا شګې دا په فضا کې خورش تمام دنیا ته ورسېد وی همدغه خو مې لیدل وی فرمایل دې کې اوله ترقي عراق والا کړی دا سر چې نو سرو زرو دی نو دا عراق والا دی او دغه رنګې دا سلسله روان دی یو یو قوم یې ورته بیان کړی دی او دا خپې چې دواړه د خوري دي دا د یو دو زنانو حکومت برا دی انتهایی کمزوري به دا کاڼې چې راغی او دا بوټي وویشته دا د آخر زمانه پیغمبر حضرت محمد رسول الله دا تمام دنیا چې کوم دا ترقی کړي او یا لاندې پاتې دي دا ټول به ختم داغه د رسالت چې کوم بیان دی او داغه د نبوت کوم بیان دی دا به تمام دنیا ته ورسي دغه کسا چې کوم دی جیل کې وو دا یې رها کړی نه او فرمایي وزیر تعلیم ګرځولې د کلوی قابلیت دی او دا یو فرمایل دا ما چې کوم خوب بیان کړ دا ما فرمایي دا غي تعبیر بیان کړ دا قسم خوب دا یو کافر لیدل دغه رنګې د یوسف علیه السلام په واقع کې رستو راځي هغه بادشاہ چې کوم خوب لیدلې نه دا بادشاہ کافر لا ایمان نه دی راوړی کافر خوب لیدلې دی او یو حقیقت لیدلې او دغه رنګې فرمایي مسلمانان هم دغه رنګې خوبونه لیدل شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فارغ شاوي کې چا خوب لیدلې نو هغه بیان یو ځل پیغمبر علیه السلام به ما خوب لیدلې او دغه رنګې دا غي بیان دا حدیث کتابونو کې راځي دا خوب مې ولیدا دغه شان خوب مې ولیدا فرمایي هغه کې د دنیا حالات دي د برزخ حالات دي دا حالات نبی کریم صلی الله علیه دغه رنګې فرمایي دا خوب چې سړی ویني نو کله دا غي تعبیر واضحای ښکارای او کله نه تعبیر کې مشکلات راشي نور خبره سره شامل شي نو تعبیر کې مشکلات راشي د خوب بیان بسنی آغا چاہتا کئی چرتا پتای چرے پا خوب پا تعبیر پوئی آو دا غرنگی زمارا پا آر چاہتا پا بیان نکی کم کسا د خوب په تعبیر نه پوهیږي هغه خیر خوا نه دی هغه ته به هم بیان نه کړي د خوب ماهرین دا فرمایي راغلي دي علامه ابن سیرین رحمه الله چې لوی محدث دی او لوی صوفي دی د خوب په تعبیر کې ماهر او د غرنګي فرمایي دا سلسله د غرنګي را روانه ده بعض ماهرین پاغي کې د خوبونو شته فرمایي خوب په خپل تعبیر پسې دي چې څنګه چا تعبیر دی وجنا کې سړی بیانې نو هر چا ته بیان خنه ده خاص کسانو ته بیان پکا دا غرنګي فرمایي یو زنانا یو سړی خوب لیدل زما یو وخت په مشرق باندې نه یو مغرب باندې نه دا خوب یو عالم ته بیان او ته وی چاته پر بیان کړي نه نه وی خپل زنانه ته بیان کړه وی سیر ته وی سړیا خرج شلې دلې نه یو په مشرق باندې دا بل مغرب باندې زما د کټ لاندې اور بلی وی فرمایل دا کټ لاندې زی ولټو دی کې خزانه را چې وی لټاو پاره کې خزانه وا دویم کسراغه او ته فرمایل زما د کټ لاندې اور بلی ویر دې کور نو زادا کور دې را ورځي فرمایي دیاول سړي چې کوم خوب لیدلو دای جمی کې لیدلو او جمی کې اور د خدای پاک یو نعمت دی نو معلومیږي لاندې خزانه دا تا ته الله مال او دولت درکې
او دی بل سوړي کې چې د کډ لاندې اور بلی کې معلومیږي عذاب را روان. فرمایي نو هغه ته وی دا کور دا دی ورانی چې زه اذان کومه هغه ته وی چې تا باندې به د غلا الزام لګي لاس به نه کټ کی د غلا الزام به لګي لاس به نه کټ کی. ذکر یوسف علیہ السلام په واقع کې رستو راځي فاذن مؤذن کو اعلان وک تاسو غلی اذان کول هر سړي د پاره دا نعمت نه دی کله بیکار سړي وي نه دا هغه د پاره بیا نعمت نه دی. یو سړی ویني ز حج روان نو کچری دا سړی د نیکانو نه ان شاء الله به تر حرمین ملاقات نصیب کچری را سړی د فاسقانو پاجرانو نه نه معلومیږي مصیبت. حج خو ګران عبادت ده. فرمایي معلومیږي څه تکلیفونه پر روان دي نو په دغه طریقې سره حالات ته بس پکار. یو سړی مصیبت ویني مصیبت را روان نو تعبیر ایسے پکار دے اللہ بر دے مصیبت نہ وساتی. یو سڑی خوب کی وینی ما ځان مړولی دا دا غیر پاره تیارې کوي عمر به وګت کی او دا غرنګي فرمایي څه تکلیفونه خوب کی ویني نو دا غیر خپل تعبیر وباس دا غرویا حقا خیر اده کوي خو ان شیطان د انسان لپاره عدو مبین دشمن د ښکارا نو شیطان به دیتا ماده کې او تا ته حیله جوړک. الله فرمایي وکذالک یجتبیک ربک ويعلمک من تعبیر الاحاديث. حضرت یعقوب علیہ السلام د الله نبی دی پیغمبرانو علیهم السلام تعالی علم ظاهری او باطنی ور کړی. د یوسف علیہ السلام د حالاتونو د معلومي کتاب الله لوی او چت مقام ترسي. وکذالک کما رأیت لک څنګه چې تا خوب ولید ستوري او نور او سپوږمۍ ما ته سجده وکړه. یجتبیک یختارک غوره کوي تعالی ربک رب صاحب النبوت په نبوت سره ويعلمک وخایتات من تعبیر الاحاديث د تعویل د خوبونو نا. فرمائی من تعبیر الرؤیا را تعبیر د خوبونو نا. حافظ ابن جریر رحم اللہ فرمائی یا او قوانین السلطنت قوانین د سلطنت و د بادشاہی اللہ تا تبخی ویتم نعمته اللہ مکمل کئی نعمت خپل علی کے پتا بنے وعلا علی یعقوب و فعال د یعقوب علیہ السلام بنے کما اتمها لکدائی مکمل کرنے والا ابوئی کستا پا ابوینو بن. فرمائی من قبل مخی ابراہیم و اسحاق چه ابراہیم علیہ السلام دے و اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام ہم نبی دے حضرت اسحاق علیہ السلام ہم نبی دے. نبی تجنبوت ملو شدہ دا اللہ لوی انعام دے. ان ربک بشکر افستا علیم بخلقی عالم دے پخبل مخلوقات بانے حکیم فی صنعه اللہ حکیم نے پخبل سنا و پخبل پیل. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. اللہ فرمائے یقیناً وہ پواقع و پقصر یوسف علیہ السلام فی یوسف فی خبر یوسف وفی قصت یوسف پقصر یوسف علیہ السلام و اخوتی و داغدرونو کی آیات دلائل عقلیت دلائل عقلیہ للسائلین دپار دا سوال کون. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ. حضرت یوسف علیہ السلام دا خوب سر پلار تا بیان کرے دارونا دی داوی چې زمنګ دارور دا پلار تا ډېر ګران دی زمنګ خیال نه ساتي او داغه خیال ساتي دا زمنګ مخه ته او رکاوټ دی دا لري کول غواړي چې د پلار دا توجه مونږ ته خالی شي او دا مونږ ته فسرین فرمایي کیدی شي دا خوب د چا نه اورېدل دا خوب د چا نه معلوم کړي دا څه خوب لیدل. اذ قالوا پاغ وقی
چې دی وی لیوسف اللام للقسم لام د قسم د پاره ده قسم په خدای حضرت یوسف علیہ السلام یا فرمای اللام ابتدائیت تاکیدیت لام ابتدائی تاکیدی ده خامخ حضرت یوسف علیہ السلام واخور ضرور چې نوم داغه بنیامین ده احب الى ابینا زیات محبوب ده زمنګ پلار مننا زمنګنا ونحن عصبه من خو یو جماعت یو نو کې چیرې د خدمت ضرورت راځي د کار ضرورت راځي نو منګه پوره کولی شو دیکھو معشوم نے رور داغه نه کشر دی هغه نشي پوره کوله فرمایي منګه جماعت یو او زمنګ سره مینا نشته او داغه سره مینا نه ان بانا بشک زمنګ پلار لفی ضلال مبین دې په خدای ښکارا کړي مصالح فی الدنیا مراد د دلال نه گمراهی معنا نه ده بلکې المراد من الضلال من رعایت المصالح فی الدنیا دا لحاظ د مصالح په دنیا کې فرمایي پاغي باندې پوی نه ده للبعد عن طریق الرشد والثواب نل رواله دا غلار د هدایت نو د حق لارنا فرمایي یعنونا عن ثواب الرای دی قصقی پر سراج دی لری دی داغی حق راینا امام جساس رحمہ اللہ فرمائی یا تفسیر روح المانی کی فرمائی الضلال بمان المحبت دلال پا ماند محبت باندی رج سمانا انا بانا بے شکل منگ پلار لفی ضلال مبین پاغی محبت خکارا کرے دا مانا هم تفسیری روح المانی علامہ علسی رحمہ اللہ کرے او قرآن کی چرازی ووجدک ضالا فہدا آلتا منگوائیو وجدک ضالا ووجد لک محبا للہدایت وی مندتا در محبت کر ان کے دا ہدایت سرن فہدا ہدایت تو دلتا با ان پاک مانا بانش ندیر جمشو اقتلو یوسفا قتل کی حضرت یوسف علیہ السلام دا مشوری کی اویت رحو یاو غردوی دلر اردن اغزمکتا یخلو لکم چی خالیس استاسر پارا وجه ابیکم توجه ابیکم اغا توجه دا پلار ساسو وتکونو تاسو بشی من بعده پسترن قوما صالحین قوم صالحان بعدا فراغه من امره داغه د کار نه چې تاسو فارغ شئ نو تاسو بچی قوم صالحان فسرین فرمای بالتوبه الى الله تعالی عما جئتم به من الذنب کما گناہ چې تاسو کړنو الله ته توبه واسي قوم صالحان مشي و الیه ذهب الجمهور دا قول جمهور علماء یا فرمای وقیلا صالحین فی امر دنیاکم فإنه ينتظم لكم بعده د دنیا کارونه بستاسو سره پاره برابر شي دا معنی بعض علماء کړی دا وتكونوا من بعد قوما صالحين قال قائل وينكي منهم ددینا دغه قائل فرمایي یهودا دے یا بل یو دے لا تقتلوا یوسف مقتلوی حضرت یوسف علیہ السلام والقوه فی غیابت الجب وغرزوی دلرا پاگی گمنام کوئی فی غیابت الجب پاگی گمنام کوئی یلتقطو روچت بکی دلر لقطا یوشی مندلو توی لکی یلتقطو روچت بکی دلر بعض السیارتی یو قافلہ دا قافلونا بعض السیارت قافلہ دا مسافر الذین یسیرون فی الارض فرمایا گا قافلے چاگا پزمکہ کی گردی او مزل کئی ان کنتم فائلین کے شرطا سکون کی ما اردتم من التفریق ستاسو مقصود خود جدا کولی دا پلار نہ جدا کولی قافلہ بے یو سے و دا پلار نہ بے جدا کی
قالو یا ابانا مالک لا تأمنا اوسا دیوی چې دا بسنګ بوزو گمنام کوي کې وګرځو څنګه مې د پلار نه جدا کو نورال خپل پلار تا او هغه ته وی چې د من سره ولېګ لوب لبلال شو خوراک بو کې اسکاک بو کې او من ورته حفاظت کو قالو دیوی یا ابانا ای زمن بابا جی مالک سر سار پار لا تأمنا چې تمنګ باندې اعتماد نکې علی یوسف اپ یوسف علیہ السلام بن وإنا له لناصحون من داغه د پاره خیر خوای کوونکیو من داغه د پاره فرمای خیال ساتون کیو ارسله معنا ولېګا د من سره ال الصحراء صحرا ته غدن سبالا يرتا چخ خوراکو کی ويلعب ولوبو کی وإنا له لحافظون او منګار در پاره حفاظت کوونکی او اینا له مکروه چې دینا چې ورسیده ته مکروه کار تکلیف ته نشي رسېره من به خیال ساتو قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایل انی لا يحزنني بشک غمجن کی مالرا ان تذهبوا به چې تاسو بوتلکوي پر باندې واخاف ذریګم ان یاکله الذئب چې وبخلد الشرمخ شرمخان د کنعان په علاقه کې وو او یا فرمایي مراد د شرمخان نه هم دی دا خپل رونه دي وانتم عنه غافلون تاسو به نه خبرئ قالوا ذئب لئن اكله الذئب کو خوړه د شرمخ ونحن عصبه من خلي جماعتو ان منګ اذن په دغه وخت کې لخاسرون من برتاوانیانو نشو بهرحال دا خبر اترې وشوي حضرت یعقوب علیہ السلام دې ته جوړ شو چې یوسف علیہ السلام دې سره ولي فلما ذهبوا به هر کله چې دې بوتلو کړ په د باندې واجمعوا واعزموا عزموا یکم ما ارادوا به دا غسا چې دې اراده لرله ان يجعلوه چوغر دې دلره فی غیابت الجب پاگی گمنام کوئی کی نفعلو ذالک دا کاریو کا چی سنگے حضرت یوسف علیہ السلام د پلار نه جدا کا د پلار خواته غیق کے روچت کا اوگا باندې کیناو او چی سنگ داغر سرگو نا پناشو زمکی تیرا اغردو او ویستاغا یو لستوری او نور او سپوږمۍ لتا زمنګ نخلاص فرمایي او بیا یې روان کړی دی څوک یو طرف ته ټیلوي څوک بل طرف ته ټیلوي کوی ته ورسېدا دی کوی ته ورغورځاو ایجعلوا فی غیابت الجب نفعلوا ذلک دی دا کارو کوا وحینا الیه الله فرمایي من وحی وکړه د تعالی اطمینان قلبه د اطمینان د زړه داغه د پاره دا وحد رسالت نه دا وحد اطمینان قلبی دا ذکر رسالت د ترسته ملو شوی او د خلا ماشوم دی چې کله کوی ته وردا فرمایي نه دی پرسي کې وتاړ او یو زه ته چې رسي ورسره بیا یې کټ کړه دی کوی ته روان شي الله پاک جبرائیل السلام ته ویلال شه او چې دی ابو تر رسیدلې نه او تانی ولې جبرائیل السلام د و مسمان د پاسره ډیر روان شو فرمایي دی ابو تر رسیدلې نه چې وینیو او پارام سره ال تکینو الله فرمایي وحینا الیه من وحی وکړه دتا لتنبئنهم چې ته خبر ورکې دی بیا امرهم پکار د سرها دا چې دا دی وهم لا شعورون دی نه پويږي بذلك الوحي پدغه وحي باندې نه پويږي لتنبئنهم لتخبرن اخوتك بما صنعوا بك ستارونو چې کوم کار تاسو سره وکړه دا به دې ته خبر ورکې تاسو ما صدا کار کړي تاسو ما صدا کار کړي فرمایي وهم لا يشعرون بذلك الوحي دی په وحي باندې نه پويږي یا فرمایي وهم لا يشعرون حين تخبرهم
انک یوسف لعلو شانک چې ته ولکه خبر ورکې دی بن پویږي د وجه د چتوار د شان ستانه چې دا خو یوسف نه دی باندې بدی پوی نه فرمایي چې کله دی کوی ته غرداو یو مظلوم معصوم نه دا خیال نشته چې دی به خلیفہ او بادشاہ وګرځي فرمایي چې کله ولته خبر ورکې نو ته به بادشاہي شان شوکت کې به دی بر سره دا خیال ناراضي وجاءوا اباهم عشاء يبكون فرمایي حضرت یوسف علیہ السلام کوي ته وګرځاو دی اوس بیر تر روان شو پلار ته بسوي نو وجاءوا رال اباهم پلار خپلتا فی ظلمت العشاء عشان فی ظلمت العشاء پاغه تیار د مسفتن یبکون چری جړل قالوا یا ابانا هغه وی څه چل شوی دوی وی ابانا زمنګ بابا جی ان ذهبنا بشک منغتلو نستبق چې منګ یو بل وړاندې والے کاو وترکنا یوسف او منګ پرې خو د یوسف علیہ السلام عندما تاینا پرز سامان زمنګ باندې فاکله الذئب خلوا غدر شرمخ وما انت بمؤمن لنا وما انت بمصدق لنا تنه تصدیق کونکي زمنګ د پاره ولو كنا صادقین اگر که موږ رښتینیو فرمایي ساروی ذبحک داغه پوینو کې دا کمیس د یوسف علیہ السلام ککړ کا دای پلان لروړه منګه منډه ترلیواله او دغه رنګ یو بن وړاندېواله مو کو دې ماشوم زمنګ صادری زمنګ سامان چې کم پروت دې ماغه سره کېناو شرم خراغ فرمایي دی خړ فاکله الذئب وما انت بمؤمن لنا تنی تصدیق کوونکی زمنګ د پاره یقین کوونکی زمنګ د پاره ولو كنا صادقین اگر کوم رښتینیو وجاءوا الله فرمای راتیو کلا علا قمیصی په قمیص داغه باندې بيد من کذب پاغه وینو دا دروغ باندې بيد من ذی کذب پاغه وینو باندې چې خاوند در دروغ دا قال بل سولت لكم انفسكم حضرت یعقوب علیہ السلام پوښه خیسته کړي نه تاسو پر نفسونو تاسو امرن یو کار فصبر جمیل امر صبر جمیل زما کار صبر جمیل نے یا فصبر جمیل عندي والله المستعان دا الله نه امداد وختل شوی علامات تصفون علامات تصفونه فاغس جتا سے بیانوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعاو کہ اللہ منگل پر خبر دا عمل کرو توفیق را اللہ دا قرآن علوم منتحصل کی دا قرآن پانوارو منگا منور کی دا قرآن پا برکاتو منگا برکتی کی اللہ خصوصی رحمتنا منگتور بانی نازل کی دا سمر حاضرین یا اللہ دا ملگری دی حاجتنا و ضرورتنا پورا کی اللہ دا بیمارو مصیبتنا پتن طول ساتی سمر حاجتنا دی اللہ دا خبر خدانو دا غیبن پورا کی اللہ ترضاش ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك